بسم الله الرحمن الرحیم. دا اسلامیات مضمون دی او په دې کې موضوع ده صبر و شکر. قرآن او حدیث کې دا دواړه ډېر اهم مضمونونه ذکر شوي دي. علماء لیکلي دي وایي الایمان نصفان، نصف صبر و نصف شکر. ایمان دا دو جزو کې تقسیم شوی دی، نیم صبر دی او نیم شکر دی. نیم ایمان صبر کې راځي او نیم شکر کې راځي. او انسان په دو حالتونه خالی نی، یا به غریبی یا به مالداری، یا بیماری یا به تندرست صحتمندی. نو که غریبی او تندرستی نو صبر وکړي، او کنه مالداری صحتمندی نو شکر به وباسي. انسان د دو حالتونو نه بهر نوزي، یا به صبر کوي او یا به شکر وبا. او زمونږ لومړی دی صبر. یہ کتاب کے سوال لکھ رہے ہیں اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب کیوں دی گئی ہے؟ قرآن کے اللہ پاک بار بار وہی وَاصْبِرُوا یا وہی ان اللہ مع الصابرین، صبر کوے، اللہ صبر کو ان کو سره دی. واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کو ان کو سره دی. دا حکم اللہ قرآن کے بار بار کئی. دا ولی وی اول ہو دا صبر لغوی معنی دا رکنا، برداشت کرنا، برداشت کرنا. دا لغت کی وی دیتا من کېدل، برداشت کول، دا په لغت کې وی. په اصطلاح کې وی جذبات و خواہشات کنٹرول کرنا. جذبات او خواہشات باندې قابو ساتل، دا په اصطلاح کې دی ته صبر وی. چې یو انسان خپل جذبات او خواہشات د کنټرول کوي، دې ته صبر ویلی شي. ګوره زمونږ نه اکثر جرمونه داسې وشي چې موږ وایو زمونږ دماغو کار ونه کړو، قتل وکړي، بل څه جرم وکړي، څه ګناه وکړي، څه خبر وکړي، چاته کنځل وکړي، او بیا وایو بس معافي غواړو، زمونږ دماغو کار ونه کړو. دا دماغ ولې کار ونه کړو چې دې راولګېدو بلې قتل کوي ویشته او بیا جاړي؟ دا دماغ ولې کار نه کوي؟ دا ځکه کار نه کوي چې دا انسان د خپل صبر د حالت نه ووته او جذباتو ته راغی، په خواهشاتو په جذباتو کې ورغی او د صبر نه ووته. نو چې دې د صبر نه کله ووته نو بس بیا د انسان دماغ کار نه کوي، بیا دې په ځان نه پوهېږي. نو چې کله د دماغ کار پرېږدي او د خواهشاتو او جذباتو کې ګیر شي، بیا دې هر څه کوي، دې بیا هر جرم باندې ورځي، په قتل هم په هر څه باندې بیا جرمونه د نه کېږي. نو د هغې ځای نه موږ ته شریعت او اسلام وایي چې ځان کې د صبر او برداشت ماده پیدا کړي. او وروي غصه مه کوئ. غصه ولې مه کوئ؟ انسان چې غصه شي بس ټول حالات یې ګډوډ شي. پیغمبر علیه السلام یې کړه پهلوان هغه نه دی چې بل سړی راوغورځوي راویې پرځوي،
پهلوان هغه چې د خپل جذبات او غوسه په کنټرول کې ساتي. د دې وجې نه قرآن کې الله پاک بار بار وایي صبر کوئ. که ته د صبر د حالت نه بهر لاړې نو بیا ته جذبات چې کوم دی ټول خراب شو او خواهشاتو کې به واقع شو، ګناه به نه کېږي. نو د دې وجې نه قرآن او حدیث موږ ته دا وایي چې کومو خلکو د صبر او د برداشت نه کار اخیستی دی کامیاب شوي دي، او چې چا بې صبري کړې ده ناکامه شوي دي. زموږ صحابه کرام مثال شته که نه؟ علیکم بسنتي و سنت الخلفاء راشدین. پیغمبر علیه السلام وایي په تاسو زما او زما د صحابو خلفای راشدینو طریقې لازم دي، هغه وګورئ، د هغې مطالعه وکړئ. اهل مکه او کافرو پیغمبر علیه السلام سره څه کړي چې څه یې وشوي دي هغه یې ورسره کړي دي، وخل ټکول کنزل ردې بدې، حتی کې چې مکې نه وویسته. خو پیغمبر علیه السلام غوسه شوی نه دی، خیرې یې نه دي کړې، بددعایي نه ده کړې، او دعا یې ورته کړې ده او صبر یې کړی دی. نو د هغې صبر او برداشت انجام دا شو چې پیغمبر علیه السلام ډېر لږ وخت پس مکې معظمې ته فاتحانه شکل کې داخل شو او مکه معظمه بیا پته شو. نو ګوره صبر چې کوم دی دا ډېر بهترین شیز دی. بیا علما وایي صبر دا په درې قسمه دی. یو صبر چې کوم دی عن المعصیت، صبر عن المعصیت، د ګناه نه صبر، د ګناه نه صبر. لکه انسان دی حالات داسې شي شیطان ورپسې لګېدلي او په دل او دماغ باندې پیغمبر علیه السلام وایي شیطان یجري کمجري الدم، د بدن کې داسې ګرځي لکه څنګه چې پکې وینه ګرځي. دغه شان شیطان د بدن کې دونه تصرف الله ورکړی دی. نو دا انسان چې کله د الله نه غافل شي او الله د ده نه ایر شي نو هغه شیطان ته مقملو شي، هغه په ګناه ورغورځوي. قرآن تاسو وزین لهم الشیطان، شیطان ته د ګناه خسته کی چې دا ښکلی کار دی، هر جرم ته ښکلی ښکاري. بیا او دا داسې ښکاري ورته لکه یو سړي باندې چې خارخ لګېدلي او دې ځان ګرئ، نو دله خوند ورکوي که نه چې دا ګرېدل، خو لږ وخت پس چې وګورې ځان یې زخمي کړي، ولې دا خو عام ګرېدل نه دی، خو ځان زخمي کوي. نو دغه شان د ګناه هم ده، هر جرم چې اسلام او شریعت منع کړی دی نو دې کې د انسان نقصان دی. او چې کوم اسلام یو کار جایز ګرځولی دی، روی ګرځولی دی، نو په دې کې د انسان فایده ده. نو دا صبر عن المعصیت، د ګناه نه صبر، د ګناه نه به ځان صبرې، د زړه ته به دا راځي دا راځي دا راځي، انسان به صبر برداشت پکې راولي. دویم چې کوم دی صبر علی الطاعت دی، په طاعاتو باندې صبر کول دی. لکه اوس دا روژه ده که الله حکم دی، صبر به پکې خوراک نه، اسکاک نه، خواهشاتو نه، جذباتو نه، دې نه به صبر کې. دا صبر علی الطاعت دی، په تابعدارۍ باندې صبر دی. دغه شان مونځ، هر یو عمل چې انسان کوي په دې کې به دې صبر نه کارلی، او که دې صبر نه کوي نو دې یو کار هم نشي کولی، ابا دنه ټول ګډوډ شي. پیغمبر علیه السلام وایي که نه هیا شهر الصبر، رمضان وي دا صبر میاشت ده، دې کې خلک صبر کوي که نه. څوک چې صبر نشي کولی روژه نشي نیوی، یو عبادت هم نشي کولی. مونځ کې ټول صبر دی که نه، په مونځ چې ولاړې خوراک په نه کې
صبر وکې، سکاک باندې کې صبر وکې، یو خوا بل خوا باندې ګورې صبر وکې، ګرځې بنا ټول پکې پابندي لګېدلې ده. نو دا په طاعاتو باندې صبر دی، په تابعدارۍ باندې صبر. او چې دا څوک کولی شي کامیاب دی. لکه بعض سړی داسې روژه نشي نیوي، ولې برداشت پکې نشته، مونځ نشي کولی، تلاوت نشي کولی، برداشت نشته. صبر علی الطاعات دی ته وایي، دا هم یو صبر دی. دریم چې کوم دی صبر په مشکلاتو باندې. انسان ته تکلیف رسی، بیماری رسی، لوګه تنده رسی، مشکلات پیښیږي، نو دی په هغې باندې صبر کوي. دا په مشکلاتو دا په هغې صبر کوي. او قرآن ذکر کړي دي ځای په ځای. بلال حبشي رضی الله تعالی عنه به کافرو ګیر کړ، مکه معظمه کې سمه ګرمي او شګې دي پکې، په شګو چې هغه نور لګي سم اور ته جوړ شي، په هغه شګو به یې سم لو، کمیس پې یې وویست، ګټه به یې په سینه کېښودې چې ساه بند شي او چې زر مړ شي. هغه بیا هم چغې والې احد 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 احد. اخر کې ابوبکر صدیق صاحب پرې راغی چې ویلي ده، نو ویې غېشته او ازاد یې کړ. هغه دونه مشکلاتو نه وروسته خدای پاک کامیاب کړ او د پیغمبر علیه السلام مؤذن جوړ شو د مسجد نبوي، چې د بازار نه وکړل بل چا بازار نه شو کولی، الله به مې اذان نه دی شوی. دا ولې دونه مشکلات یې برداشت کړل، تکلیفونه د اسلام لپاره، چې دا اوس زموږ دپاره یو نمونه وګرځېده. بلال حبشي رضی الله تعالی دغه شان قرآن کې ذکر شوي دي. ایوب علیه السلام باندې الله بیماري راوسته، 7 کاله بیمارو، بدن ټول جزام دغه شو بالکل، او حرکت یې نشو کولی، صرف بدن کې یو جبه او یو زړه کار به کوو، نو ټول بدن بالکل چې کوم دی نو بېکاره شو. ښځه راحته بیبي هغې ورته وویل چې د الله نه سوال وکړه پیغمبرۍ، الله دې سوال هغه ورته وي او یا کاله روغ جوړ وم، اوس 7 کاله شو چې بیمار شوی یم، نو خیر دی. بیا به هم په دې جواب وي چې الحمدلله والشکر لله، الحمدلله والشکر، چې کله دې حد ته ورسېد چې جیب هم کار پرېښوده، بس دی هم نشو ویلی. نو د دې نه پسې الله نه سوال وکړه ربي انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا الله ما ته لږ تکلیف رسېدلی دی او ته راباندې رحم وکړه. صبر لغوي اصطلاحي معنی او د دې مختصر تعریف د دې اصطلاحي معنی د وضاحت موږ وکړو. ان شاء الله ورپسې سبق کې بیا مزید د دې وضاحت کوو.